ما له خدا خبره خوند راکوي چې الله مونږ د عبادت لپاره پیدا کړو. یا الله ستا په مونږ څومره احسان دی چې په دې ټول مخلوق کې د مونږ د عبادت لپاره پیدا کړو. درد و غم کے واسطے پیدا کیا انسانوں کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کرو بیا. علامہ مرحوم وی د درد د عشق د پاره د غم د محبت د پاره انسان پیدا کړ چې د الله په مینه کې درد وړي او غم واخلي. ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کرو بیا. ورنہ د طاعت او د حکام او د منلو د پاره پرشتي څه کمې نه وي، هغه ډېر شی وي. خو الله وی زه هغه مخلوق پیدا کوم چې زما په مینه باندې مست دي. عبادت پسې عبادت کوي، عبادت پسې عبادت کوي، عبادت پسې عبادت کوي. عبادت په هغه چا باندې بوج کېږي چې په هغه یې په ځان باندې بوج وګڼي، هغه یې په ځان فریضه وګڼي. صرف فریضه چې وګڼي په ځان باندې انتهایي بوج کېږي. ګوره یاد ساتئ که رمضان روجې دي، که د حج احکام دي، که د مونځ کول دي. مشر شیخ رحمت الله علیه وفرمایا ګوره بعضې خلک وایي ملګريه، یو د الفاظو بعضې خلک ملګري وایي چې ملګريه اکثر یو بل ته وایي چې راځئ چې د مونځ نه ځان خلاص کړو. یا خدای باندې دا مه وایه، وایه چې په مونځ ځان خلاص کړو، په مونځ